نبی علیہ السلام مبارک په خپل وایي عالم په قوم کې داسې دی لکه نبی چې په امت کې وي. عالم مثال د پیغمبر دی. نو ستو وایا چې چا پیغمبر بیزتی کړي هغه الله پاک نس نابود کړي هلاک کړي دی. نو چې کم خلق د علماو بیزتی کوي هغه الله پاک هلاک او تباہ کوي. ساته او زما او استاد د پښتنو خاص کر د علماو د بیزتی لپاره فیسبوک شته کنه؟ شته که نشته دی؟ فیسبوک شته دی. د ښکته ځای کې یو ورځ ما تقریر وکړ د علماو په بابت کې. علما دي ښه دي ښه خلک دی وټوله ورکې داسې مې ویلي او زه حق باندې په دې چې ما ته وښایه چې الله او د الله پیغمبر وایي چې د عالم خوب د عابد نه بهتر دی. نو کم سړی به د هغه نه بهتر شي؟ ته ما ته دا ووایه. نو ما دا خبرې وکړلې بس هغه بیا خلقو خبره جوړه کړله دا تاولې رسوي او بیا په ما په فیسبوک په ما پسې دغه شروع کړلې خبرې په ما پسې فیسبوک کې کولې. دلته په دیاتیانو کې دکاندار دی او نوم یې نه علمه هغه په ما پسې فیسبوک باندې خبرې جوړې کړلې او ورې کړلې. ما ته چې یو کس ټلیفون کوي بل کس کوي وي پتا پسې وي په فیسبوک باندې دا چلیږي مې کوي دي کنه ما سره ساده موبایل دی ما ته هیڅ تکلیف نشته. کوي دی تکړه شي ما ته هیڅ تکلیف نشته. دروغ رښتیا چې څوک وایي نو د مسلمان دروغ نه وایي. مې دا ټول دروغجن خلک دی منافق خلک دی دا جماعت منافق دی. ما وایي چې څوک د دغه جماعت سره ټچ دی مې دا ټول منافقان دي. مې ما ته هیڅ تکلیف نشته. مې ما د دې خبر نه څوک نشي منع کولی. زه به بیا هم ویم هر ټایم به ویم الحمدلله موږ چانه نه یېرېږو. ملا طالب صرف د مرګ نه یېرېږي. ښه هېڅ چا نه قسم د خدای په ذات ته قسم هم د هېڅ نه یېرېږو. د انسانیت د هېڅ نه یېرېږم. د مرګ نه یېرېږو د الله د قهر او د عذاب نه یېرېږو. دغه وایو نور د هېڅ ته قسم دی که پروا نه. یو سړی به په ډس به ما کوي دی کنه خو مړ بشم شهید بشم د شهادت نه بهترین نه مرتبه شته. ابه تباه شي زه به شهید شم. موږ دپاره هېڅ تکلیف نشته. لګیا دي اوس په فیسبوک کې کنزل کوي موږ ته هېڅ تکلیف نه میلاویږي خو ځان هلاکوي تباه کوي. یو شاعر ویلی دی حب درویشا کلید جنت است. حب درویشا کلید جنت است. محبت د نیکو خلقو سره دا د جنت چابي ده. دشمنی ایشا سزای لعنت است. خو د نیکو خلقو سره دشمنی کول دا د الله لعنت دی. وي څوک چې د الله په لعنت کې شي کنه دی په علماو پسې کنځل شروع کړي. یاد وساتئ تب ته وی ګوره لاشه او د الله په ذات ته قسم خورم چې کم خلقو د علماو بیزتی کړي دا لاشه الله پاک په بدن یا چې کوم هغه مرض مختخته کړي لا علاج یا به په کور کې الله مسائل پیدا کړي یا به الله پاک دی بیزت او رسوا کی. یاد وساتئ دا تاسو وګورئ که زمانه خبره دروغ شوله اش زما په دې مخ لاړ وروته څوک دیو کې داسې